بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا. دنن درس خود قرآن او دا دنیا دا دنن دا درس موضوع دا. یو پرونی درس کې یو غلطی شوی دا غدا چې ما دا وختل چې دا د معراج واقعا د هجرت نه یو کال مخکې شوی دا. نو ملګرو راته وی چې تاسو وی چې د نبوت نه مخکې شوی دا. په بهر حال دا غلطی تاسو بیا تصحیح وکړئ. اگر چې په دې کې اختلاف ده چې دا د هجرت نه یو کال مخکې دا او کو دو کال مخکې دا، خو به هر حال د محققین علما رائے دا چې د هجرت نه یو کال مخکې، د هجرت مدینه نه یو کال مخکې دا د معراج واقع شوی. دویم شملګرو پرون دا وی چې دا سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. د مسجد اقصا نه مراد د اسمان غ بیت المعمور جماعت مراد ده، او دغه مسجد اقصا ته نه مراد نه ده. دا انتهایی کمزور او بے دلیل او بے ثبوت رائے ده. د دې وجه نن یو څو احادیث ته تمام نقل کړی دي. دا غي خلاصه دا ده چې مسجد اقصا په قران کې او مسجد اقصا په حدیث کې چې په کم ځای کې استعمال شوی دی، نو دا غینه مطلب د بیت المقدس دا جماعت دی. دا یو حدیث د خدای په دنیا کې د حدیثو په یو کتاب کې نشته چې په هغه کې د مسجد اقصا نه مطلب بیت المعمور جماعت اغوسته شوی. لکه یو څو احادیث دلته واوره. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد. د سفر سامان تړل ندی پکار د زیات ثواب په نیت مگر د دریو جماعتونو کې د یو جماعت د پاره. د دریو جماعتونو کې ثواب زیات دی، نور د دنیا باقی ټول جماعتونه برابر دي. نو د زیات ثواب د پاره وا صرف په دې نیت بل جماعت نه دی چې الته ثواب ډیر دی. لکه ټول جماعتونه په ثواب کې برابر دي سوا د دریو جماعتونو نه. نو یو مسجد حرام ومسجد الرسول صلی الله علیه وسلم ومسجد الاقصى، بل مسجد اقصا ده. نو دا مسجد اقصا ده څه مطلب دی چې تر سامانو تړي شي بر اسمان هغه بیت المعمور ته ځم. دا د بخاری روایت ده او د مسلم روایت. بل حدیث ابراهیم تیمی وی عن ابيه قال سمعت ابا ذر د ابو ذر نے واورد رضی الله تعالی عنہ قال قلت يا رسول الله اي مسجد وضع في الارض اولا. پدېزمکه اول جماعت کم جوړ شوی؟ نو قال المسجد الحرام. دا مسجد حرام. قلت ثم اي؟ ما وی بل په کم جوړ شوی پدېزمکه باندې بیا د دې مسجد حرام نه پس دویم کم یو؟ نو قال المسجد الاقصى. په مسجد اقصا. نو دا په کم ځای یادای؟ پدېزمکه. قلت كم كان بينهما وما د دې دواړه په منځ کې څونه موده؟ وقال 40 سنه سلويخ کاله. ثم اينما ادركت الصلاه ادركتك الصلاه بعد فصله فان الفضل فيه. او د دین علاوه چې په کوم ځای کې د منځ راغی نو ارزه منځ کوا ارزه جمعه. دا بل حدیث صدام په بخاری کې دی او په مسلم کې دی. د کوم د مسجد اقصا نه مراد دغه مسجد اقصا چې کوم بیت المقدس. بل دریم حدیث ابو سلمہ بن عبد الرحمن وی ما د جابر ابن عبد الله رضی الله تعالی عنهما نو اوریدو انه سمع رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول. دا مې ته پرون دا حدیث ویلو او حواله مې ته نو ورکړې نه حواله وره دام په بخاری کې. لما كذبني قريش
چې قریشیانو ما ته وی ته دروغ وی ته مسجد اقصا ته نه تلې نو قمت فی الحجر زد دې کعبه پر حجر اسود خواته ودرېد ته الحجر یا الحجر یا الرکن دا ټول دته ویلې کی دغه ته زه ودرېدم نو فجل الله تبارک وتعالى لی بیت المقدس نو الله تعالی ما ته بیت المقدس راوچت کو د شنو چې البیت المعمور را ته راوچت کو هغه شی موچت ده بیت المقدس را ته مخامخ کو نو فتفقت اخبرهم عن آیاته وانا انظر الیه نو شروع شم داغه نخمه وتخوده او قتل می وتا نو دا مسجد اقصا بیت المقدس فجل الله لی بیت المقدس دام د بخاری روایت بل حدیث عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبی علیہ السلام فرمائی من احل بحجت او عمرت من المسجد الاقصى چاچی احلال احرام تړو د حج یا د عمره د کم زینا د مسجد اقصا نه نو څه مطلب اسمان ته بخیږي نو دا غزنه به احرام تړي نه مسجد اقصا نه چې چا سوکو د حج یا د عمره احرام وکړو او را روانو الى المسجد الحرام نغفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر دا مخکینی او را روان ګناونه به معاف شي دا حدیث په ابو داود کې ده سنن ابي داود کې نو دلته د مسجد اقصا نه مراد کوم یو ده هم دغه د بیت المقدس ده کته جنا د دینه وکیده چې د اسمان هغه مرادي نو بیا ابو داود وی يرحم الله وکیعا زما په استاد وکی باندې خدای رحم وکي احرم من بیت المقدس هغه په دې حدیث عمل کړی دی نو د بیت المقدس نه احرام وتاړو نو د مسجد حرام ترجمه ابو داود په شو کړه په بیت المقدس یعنی الى مکه دا د ابو داود روایت بل حدیث عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان سليمان بن داود صلى الله عليه وسلم لما بنا بیت المقدس سليمان زوی د داود علیه السلام چې کله بیت المقدس جوړ کړ نو سأل الله عز وجل خلالا ثلاثه د الله نه درې سوالونه وکړو یو سوال دا وکړو سأل الله عز وجل حکما يصادف حکمه الله مال داسې فیصله راکړي چې ستا مرضی څنګه فیصله چې هغه څه فیصله زکو مال د دې فیصله توفیق راکړي چې ته په خوشاله چې ستا څنګه خوخه هغه څه فیصله نفعوتی دا ولا ورکړې شو وسأل الله عز وجل او د الله نه دا سوال مکو ملکا لا ينبغي لاحد من بعده چې الله مال داسې حکومت راکړي چې زمانہ پس بل چاته مناسب نه نفعوتیه نو دا متملاوش وسأل الله عز وجل حين فرغ من بناء المسجد او سوال وکړه د الله نه چې کله د بیت المقدس د مسجد اقصا د جماعت نس شو د بیت المقدس د دې جماعت نه من بناء المسجد د دې جماعت نه وزګار شو الله یاتیه احد چې دې چې یو تن راشي لا ينهزه الا الصلاه فيه او صرف د دې د پر راغلي چې په دې کې منځو کې نو ان يخرجه من خطيئته كيوم ولدته امه چې دا څه به د ګنا نه پاک کې لکه د مور نه چې په کوم ورځ پیدا یو پاک اوس مته چې په دې کې خسران له نو ما دا د سنن نسائی حدیث ده خو نسائی د دې حدیث د پاره چې کوم باب قائم کړی دی د کوم باب لاندې چې دا حدیث راوړی دی نو هغه باب دی باب فضل المسجد الاقصى والصلاه فيه دا باب دی په بیان د فضیلت د مسجد اقصا کې او پاره کې د منځ کې نو پاره کې دا حدیث راوړی دی نو پته ولګی چې مسجد اقصا هم دغه دی چې سليمان عليه السلام جوړ کړي ابر البیت المعمور سليمان عليه السلام نه جوړ کړي نو دا بس دې ک نور د تراو ولا راول حدیث نورم بشمیره حدیث بل دلیل چې دا ماته ویلې او بیگا وی چې الله تعالی خدا وی چې الذي باركنا فيها سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله اغه مسجد اقصا ته چې دا غینه چاپیره مون برکت چولې ویل ته خود کافر حکومت نو برکت کوم زه نو دا شو آیاتونه نور واوره دې جوابم را بیا راک آیت یوازې دغه نه دی یو آیت دا دی چې الله تعالی فرمایي سورۃ حامیم السجده کې سورۃ فصلت کې
چا انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا، تاسو دا خدای د توحید نه انکار کوي چې دا ټول زمکه په دوه ورځو کې پیدا کړی، یعنی زمکه او اسمانونه. او بیا فرمایي وجعل فیها رواسي، او په دې زمکه کې غرونه کې خودو، من فوقها د پاسنا، او وبارک فیها، او په دې ټول زمکه کې برکت کې خودو. نو دا آیت چې نازلې ده نو په ټول زمکه د کافر حکومتو، نو بیا به سکے او الله تعالی وی ما په کې برکت کې خودو. زما په سوال په خبره پوهیږئ تاسو؟ دی وی بارک معنا دا چې برکت، نو برکت خو په دې کې نه ده، ګل ته خو شاخو کافر دي. نو دا آیت چې نازلې ده خو په ټول زمکه کې کافرو، او وسم په اکثر زمکه کې کافر دي، نو بیا به سکے دې جواب به سکے. یو آیت دا سوره فصلت آیت نمبر 10 ده. بل آیت وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، منغ بني إسرائيل لآغاز مكة ورکړه چې بارکنا فيها، پاره کې موږ برکت اچولې. او دینه مراد هم دغه فلسطین زمکه ده. نو بیا نو بني اسرائیل خو وسم داسې دی، په هغه وخت خو خیر خلک خو چې دا آیت پکې راته، نو د دینه مخ کې د بارکنا یعنی دیله د وراثت نه مخ کې پای کې برکت پروتو. واورثنا القوم الذي بارکنا فيها، نو دا غینه مخ کې پکې دیله چې ورکول دا غینه مخ کې پره کې برکتو. نو بني اسرائیل چې ورکول دا غیره مخ کې پکې برکت هم او حکومت په دچاو، دا غي عمالقه حکومت د چا حکومت په عمالقه، چا ډېر خطرناک کافرو. نو دې بس جواب کو. بل آیت سوره سبا کې وای دغه آیت 137 دی، سوره الاعراف. بل آیت وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، او موږ د یمن د سبا والو او د فلسطین په منځ کې قرآن ظاهرتن ښکارا کلی مقرر کړي. او دینه مراد کوم دی؟ وبین القرى التي باركنا فيها، او د هغه کلو په منځ کې چې پای کې موږ برکت اچولې. د سبا هغه زمانہ چې وا د یمن والو چې بیا په طوفان راغی، نو په هغه زمانہ کې وی الله تعالی وی بارکنا فيها. دې بارکنا فيها نه بیت المعمور مراد دی، د یمن نه بیت المعمور ته ورتلو کنه، دینه مراد هم دغه فلسطین دی. نو د بارک نه ورته په دغه وخت کې مو نه، په دغه وخت کې خو پکې مسلمانان نو څوک پکې. سلورم آیت دا سورة سبا آیت نمبر 18. بل آیت ونجیناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين، لوط علیہ الصلوۃ والسلام مونږه هغه زمکه ته ورسو خلاصم کړه چې دغه کې مونږ د ټولو خلکو د پاره برکت اچول. دینه مراد الذي باركنا فيها نه مراد هم څه دی؟ هم دغه فلسطین دی. بل آیت ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، دینم دغه فلسطین زمکه مراد ده. دا یو آیت به ما ته بل را پیدا کی چې پای کې ده الذي باركنا فيها کې د فلسطین د بیت المقدس په ځای د دینه مراد بل ځای چرته، او پاتې شو د اسمان بیت المعمور نو خود بارکنا ده. خود دلته دې بارکنا چې دا قرآن ذکر کوي نو دینه مراد هم دغه مکه. نو دا ما دلائل دی او جستا کم دلائل دی ته پاغه بیا سوچ وکړو. اوس چې کوم موضوع دا قرآن اور یہ دنیا، دې موضوع باندې دا پورا تفصیلی پوهیدو د پاره په یو څو خبرو باندې غور پکار، او هغه خبرو باندې د غور د نه کولو په وجه باندې انسان د دنیا په باره کې یو غلط تصور قائمي. د دې دنیا په باره کې د صحیح تصور د قائمولو لپاره د یو څو سوالات او جوابات ضروری دي. مثلا د ټولو نه اول د دې سوال جواب ضروری دی چې دا زمکه او دا دنیا او دا کائنات یوازې دا دي چې دا زه پکې اوسېږم که دا د کائنات ډېره ورکوټه حصه ده، که زمکه او کائنات هم دغه یو دا نورې او دا لږ لږ واړه واړه چې تستوري ښکاري او یو سپوږمۍ او یو دا زمونږ دا زمکه، نو بیا خو سړی به وایي چې زه دا دومره دنیا ده د دې په باره کې د سړي چې څه رضیه ده او دغه د په سترګې ویني، خو که دا د کائناتو ډېره معمولي حصه نو بیا د دې باقي کائناتو په باره کې ستا ته علم شته چې په هغه کائناتو کې څه دي او په هغې کې د چا اختیارات دي او څنګه پکې اختیارات چلیږي.
نو اله به ته په دې پوهېږي چې بیا د دې په باره کې چې زه د دې ټولو کائناتو نه زما د ځمکه او زما د نظام شمسي دا ډېره معمولي حصه ده، د دې نه ډېره زیاته حصه زما د سترګو نه پناه ده. نو د دې حصې په باره کې به صحیح فیصله سړی اله کوي چې د هغې متعلق ورته علم وي، او د هغې متعلق علم انسان ته نشي کېدی، رب ته کېدی شي. نو بیا به صحیح فیصله بیا هغه چې کومه ذره وي، او که نه د دې نه علاوه نوره دنیا نه وي، نو بیا به سړی د دې متعلق چې څه رایې قایموي نو بیا دې قایمه کړي. نو که یو سړی نن پاشي او هغه دا ووایي دویمه خبره دا ده چې په دې کائناتو کې دا انسان چې پیدا دی چې دی د دې دنیا په باره کې څه فیصله کول غواړي او څه رایې قایمول غواړي، د انسان د خپل ځان په باره کې څه فکر دی، د بل شي په باره کې فیصله کوي چې د دې نه فایده اخیستل غواړي او دا مزې اخیستل غواړي او دا جمع کول غواړي او د سره دوستي پکار ده او دلته دشمنی پکار ده. خدای د خپل ځان په باره کې څه فیصله کوي، د خپل ځان په باره کې څه خیال لري. نو که د ځان په باره کې دا خیال دی چې زمانه نه څه تپوس ته او نه زه چا رالیږلی او نه زما د پیدایش څه خاص مقصد شته، زه به ځان له د خپل پیدایش مقصد په خپله متعین کوم، زه به ځان له د ژوند طریقې کار په خپله ګورم او د نورو څیزونو له به د ژوند طریقې کار زه مقرروم. نو که د چا دا خیال خدا بیا انتهایی د سادهتوب خیال دی، ځکه چې دا ځمکه او د هر څه ستا نه مخکې پیدا و. انسان دا منی وسم دا جاهل انسان چې د صرف د خدای په ځای د په ساينس باندې او ساينس مرتضی نشم ویلی، خو د خلکو په خبرو د اعتماد دی. نو که د خلکو په خبرو د الله په مقابله کې د خلکو په خبرو د اعتمادي، خو هغه په دې باندې پکار ده چې پوه شي چې د انسان د پیدا کېدو نه مخکې دا کائنات پیدا و، دا ځمکه پیدا و، دا زمانه مخکې پیدا و، نو دا زمانه مخکې پیدا و او زه دې نه وروسته پیدا یم. نو بیا کم از کم هغه دا وکړي چې دې کائناتو د پیدا کېدو نه وروسته چې زه پیدا کولم، نو دې معنا دا ده چې څنګه چې د دې کائناتو د پیدا کېدو څه مقصد نو زما د پیدا کېدو هم څه مقصد وکنه. که زه اول پیدا وی او بې مقصده پیدا وی نو بیا به ویل چې زه خو اول یو شی بې مقصده پیدا کړم، بیا وروسته ووایي چې زه خو دا یو مې پکې بې مطلبه پیدا کړ، دا نور به پکې په مطلب پیدا کړم. نو ته خو یې پکې د ټولو نه په آخر کې پیدا کړی چې دا نور څیزونه چې ستا نه ډېر بېکاره او کمزوري دي او واړه دي او ته د هغې نه فایدې هلې بې مطلبه نه دي پیدا، او د هغې د ژوند یو مقصد شته. نو ستا د ژوند یو مقصد ولې نشته؟ او آیا د ژوند یو مقصد دا به هغه پیدا کړی شوی شی په خپل ځان نه مقرروي که نه دا به ولته مقرروي؟ تا یو شی جوړ کړ، نو د هغې د استعمال طریقه یا د هغې د استعمال هغه فایدې هغه به ته متعینې کوې که هغه به یې په خپله متعینې کوي؟ دا سوال پکار دی او د دې سوال جواب پکار دی. د هغې نه پس به سړی په دې پوهېږي چې د انسان د دې دنیا په باره کې چې کوم فکر دی دا درست دی که غلط. د دې نه بعد دا سوال هم حل کول پکار دي چې خلک دا دنیا ته نقد وایي یاره بس زموږ او قرآن همداسې وایي که نه کلا بل تحبون العاجله، ستاسو خو نقد خوښې دي وتذرون الاخره. نو آیا دا نقد چې د انسان خوښې دي نو دا دنیا واقعي د دې کې صرف نقد دي، دې کې نسیه بالکل نشته، دې کې هر څه بس نقد ملاویږي او دې کې چې دا نقد څه ملاویږي هغه واقعي د دې د ادهار نه او د دې د قرض نه بهتر دي. پر دنیا کې هم نقد او ادهار شته که نه؟ نو د دنیا هر نقد د دنیا د هر ادهار نه ښه دی. نو که داسې نو بیا موږ په دې باندې پوه کې د دې خو بې شمېره مثالونه کېدی شي، خو دا زه تاسو ته پرېږدم. نن دا درس را مختصر کوو او دا سوالات ذهن ته راولو چې دا سوال دی حل شي چې آیا د هر چا دا عقیده ده چې په دې دنیا کې هر شی نقد چې دی دا د هر هغه شي نه بهتر دی چې نسیه دی، او یوازې صرف د اشیاو دا تلل به په نقد او په نسیه کوو که په فاني او په باقي به هم کوو. یعنې کوم شي ته چې یو ځل نقد ووایو نو هغه صرف په دغه تله به تلو که نه یو بله تله باندې هم تللی شو چې هلکه راځه یو ځل هم په دې تله وتلو چې نقد دی که نسیه دی، نو بیا په بله تله د دې تلل منع دی، بیا مونږ په یو بله تله هم تلو هغه دا ده چې هلکه دا باقي دی که فاني دی، که نه د دې نقد او د نسیه نه بعد د دې په بله تله باندې تلل ممنوع دي. نو که په بله تله باندې تلل ممنوع نه نو زه په یو بله تله تلم هغه دا ده چې زه ورته دا وایم چې هلکه ته ورته د نقد او د نسیه خبره وکړه، زه ورته دا کوم چې فاني دی که باقي دی. یو شی فاني دی نو اگر چې نقد دی،
او بل شی باقی دی نو اگر چې نسیا دی او یقیني دی نو بیا کوم یو بهتر دی. بل سوال دا را پیدا کیږي چې دا دنیا صرف اسباب دي او اسباب هم دا ظاهري اسباب دي. نو که دا دنیا صرف د اسباب وي نو بیا په دې کې دا ډیر کارونه بغیر اسبابو نه څنګه کیږي چې دا غي اسباب د سره یې نه. لکه مثال په تور باندې زه به دا ویم چې د دنیا صرف د اسباب کوري نو په دې خدای ټول دنیا قائله ده چې نوح علیه السلام په زمانہ کې طوفان راغی او نوح علیه السلام د طوفان دراتلو نه مخکې کشته جوړوله او خلکو به پورې خندا کوله ورته وی د اوسه پورې پیغمبر وی اوس پکې کشته جوړول شروع کړ او نوح علیه السلام به ورته وی چې خیر دی ما پورې وخاندې خو یو وخت براشي پر خپل خندا پورې بم در لبیا خندا درځي. نو بیا نوح علیه السلام چې طوفان چې کله راغی نوح علیه السلام په کشته کې سور شو او صرف هغه خلک ورسره کېناستل چې نوح علیه السلام باندې ایمان راوړل صرف هغه خلک بچ شو. اوس دې باندې یو سوچ کو یو غور کو چې ته دا دنیا صرف د اسباب کور دی نو دلته یو سوال دا پیدا کیږي چې دا د اسباب کور دی کنه نو دا طوفان چې راغی نو چې دا اسباب نو دا اسباب نه دا نوح علیه السلام په سبب شو نو ته به وایې چې دا ته په دې اسبابو بس شو کنه دلته ونې ولاړې وې او غیر پرې کولې او تختی تیسته میخونه په ټکواله او کشته جوړول. نو ما ورته ویل چې ولې د تختو او د میخونو د چل یوازې نوح علیه السلام له ورته د خلکو له نه ورته. نو ته به وایې چې نه نوح علیه السلام ته پته وه چې باران به کېږي او دونه باران به کېږي چې طوفان به راشي. نو مې دا ورته څنګه پته وه داسې د موسمیاتو په هغه زمانه کې څه کالج او یونیورسټي وه چې په هغې کې نوح علیه السلام سبق ویلی و بل چا پکې نه ویلی. د نوح علیه السلام ته څنګه پته ولګېده اخر بل چا ته خو به پته لګېدلې وه یو ورکوټه غوندې کشتۍ به بل چا مسې جوړه کړې وې چې یاره څه لږه ډېره خو ما ته هم پته ده چې دی دونه غټه جوړوي زه به ځان له یو وړه جوړه کړم. نو د خپل خاندان یا د خپل ځان دپاره به یو وړه غوندې کشتۍ به بل چا هم جوړه کړې وې که نه. بیا دا خبره چې یو طوفان راغی او په هغې طوفان کې صرف مؤمنان بچ شو او کافران ټول ختم کړل. دا ولې د دې طوفان د دې عقیدې سره څه تعلق و؟ ته خو دنیا صرف د اسبابو ده وی بل ډوډۍ چې خورې زم دا منم چې اسباب د ټولو دپاره یو شانتي دي. که پیر بابا راپاشیم چې ډوډۍ نه خوړلي نه لوږی نه مري او چې اوبه یې نه څښلي نه تندی نه مري دا خبره ټیک ده. او که یو چرسي او بنګي راپاشي نو هغه به هم ډوډۍ خوري نو لوږی به مري او دې کې خو ټول شریک دي. ډوډۍ د هر چا دپاره ضروري ده که ښه سړی او که بدي او اوبه د هر چا دپاره پکار دي او د اوبو نه بغیر د چا تنده نه مري. خو دا راته ووایه چې دا د اسبابو نه بغیر چې پکې داسې کېږي دا څنګه کېږي دا څنګه کېږي. دا چې کوم خلک وایي که نه چې دا دنیا چې پیدا شوه نو دا په یو بیگ بانګ په نتیجه کې پیدا شو یو غټه حادثه وشوه. نو چې ته دې تپوس وکړې چې حادثه خو دې ته وایي چې شی ورانوي نو دې خو جوړ کړو وایي یاره په دې ځان هم نه پوهېږم چې دی جوړ څنګه. نو خو دروغ وایه که نه چې ته پرې نه پوهېږې خو داسې مه وایه که نه. دې معنا دا ده چې ته دا ووایه چې دا د حادثې په نتیجه کې نه دي. ووایه چې بیگ بانګ دا لفظ دومره بد نه دی چې یو غټه حادثه وشوه خو دا حادثه وایه په خپله نه ده شوې دا وشوه نه دا چا وکړه دا د مخکې نه ډیزاین وه دا د مخکې نه پلانډ وه دا د مخکې نه د دې منصوبه وه دا چا جوړه کړې وه چا کړې وه. نو بیا خبره اسانه ده او چې ته وایې چې نه په خپله وشوه نو زه به دله دا اسانه خبره ده ډېرو خلکو پرې تجربې کړې دي. نو زه به هم درته تا ته یو تجربه وښیم. زه به وایم چې هلکه راځئ داسې به وکړو چې دا واړه چې پې لوبې کوي که نه دا وړې وړې داسې ټوکړې غوندې به جوړ کړو بې شمېره په زرګونو به جوړې کړو په یو به ای ولیکو په بل به بي سي د زډه پورې به پې دا ټول ولیکو او دا به په لکونو په تعداد کې جوړ کړو او په یو ځای کې به کېږدو یو وړه غوندې پټاخه به راوړو او هغه پټاخه به ردې په منځ کې بلاست کړو او بیا به وګورو چې د هغې نو دا ټول ای بي سي نه دی دا پرې ځمکه خواره شي چې خواره شي نو بیا به راشو نو چې وګورو نو که په یو ځای کې داسې شوې وه چې دا ای بي سي په داسې ترتیب پراته و چې د هغې نه یو جمله جوړېده د هغې نه یو قصه جوړېده یا د هغې نه یو فارموله جوړېده نو ته به یې ما ته وښیې چې هلکه وګوره د حادثې په نتیجه کې زه د دې نورو نه خو جوړه نه شوه خو راځئ دلته کې پر یو ترتیب باندې وګوره پر یو لاین کې څنګه دا جملې داسې جوړې شوي دي چې د هغې جملو نه یو ترتیب جوړېږي د هغې کې یو قصه ده وله غونته کې یا یو پیراګراف دی پکې یا په هغې کې یو فارموله ده. نو که داسې د خدای په دنیا کې یو ځل وشو نو ته بیا ما ته دا ووایې چې هلکه پر دنیا کې واقعي ده د بیگ بانګ په نتیجه کې دا وشو.
نو دا وته د یادونه څه خبرې کې لګي دا چې یوازې د نوح علیه السلام خبره نه کوو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې بشمیره معجزې شوي دنیا د دې قائله ده د نبی علیه الصلاه والسلام د ګوتو نه پې بېدلي د ګوتو نه پې څنګه وبېدل رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوله کې اوبه واچولې او بیا په کوی کې واپس کړې نو چې کته بس په کوی کې اوبه راوخوټې دنیا اوبه ترې پیدا شو دا معجزه ده سپوږمۍ د نبی علیه السلام په مخامخ دا دوه ټوکړې شو دنیا په دې گواه ده دا د هندستان یو راجا ویلي دی ما ورته قتل چې دوه ټوکړې شو او چې کله دینه خبر شو چې دا خو نبی له هغه د دې خبره تصدیق وکړي دا بالکل زه گوایم نو دا به شمیره خبره د دې چې اسباب ته د دنیا د اسباب زیاده نو دا اسبابونه بغیر چې پکې د سکیږي دا څنګه کیږي دا څنګه کیږي اول په دې باندې دا عیسی علیه السلام بغیر پلار نه څنګه پیدا شو بغیر د پلار نه څنګه پیدا شو دا خبره جدي دا ذهن کې کېدول غواړي پته ولګي دنیا یوازې د اسباب زه نه ده پته ولګي دا چې دا د اسباب تابع نه ده دا د چا د حکم تابع ده دا الله تعالی عام عادت دا ده چې هر عام کارونه په اسباب وکړي او کله کله چې وګورئ نو بغیر د اسبابونه ممکن ته خرق عادت وي دې ته معجزه وي اوس ګورئ کنه لوط علیه السلام په قوم نه کانو باران کیږي امداد لوط علیہ السلام روان دی او بچی وسره روان دي خو خزه پکې لګي هغه دا قوم پکې ټول تباہ کیږي او لوط علیہ السلام بچکی زلزلې راځي پیغمبران بچکیږي مؤمنان بچکیږي باقی خلک پس مکه نه نوځي ابادر غړي او مؤمن پکې یوم نو خرابيږي او کافر پکې یوم نه بچکیږي اخر موسی علیہ السلام چې د سمندر باندې په دریاب باندې پورې وته نو د موسی علیہ السلام یو مرګرم لاندې نه کړو د فرعون یوم پرې نه خود اخر دا خو سوجه وکنه د دې څه توجیه کې دی شي چې د موسی علیہ السلام یو ملګری چې هغه په دریاب کې ډوب نشو یو ملګری ته ډوب نشو یو لګ دې کړي دا په دنیا کې چې یو ډوب شوی نو دنیا برابر شه ډول کی راغستې وي به چې الله تاسو چې وایي دا د خدای معجزه به څنګه دا د مسلمان چې پکې ډوب شو نو د موسی علیہ السلام به یو ملګری نه ډوب شوی او د فرعون ته یو کس نه دی بچ شوی دا ولې دا چې وی دا جوار باټاو دا څه شو دا مد جزر نو دا څنګه مد جزر دا دې مد جزر د موسی علیہ السلام سره څه تعلق او د فرعون سره د مد جزر سره دښمنی و او د فرعون د فوج سره سره دښمنی و نو د دې خو به جواب پکاري کنه چې دې جواب نشته نو دې جواب چې نشته دې معنا دا ده چې د دنیا په اړه کې هغه فیصله نه ده چې کومه ته کې د دنیا په اړه کې فیصله هغه ده چې کومه الله تعالی کوي د دې حیثیت هغه ده دنیا صرف ظاهر هم نه ده که دنیا صرف ظاهر وي نو ظاهر په اسباب چې کومه تفسیری خلق کوي نبی پاکار د چې هغه ټول عمر درست کړي لیکن دا ظاهر او اسباب خلاف چې قران کې متفسره وکي هغه درست ثابتيږي او د خلکو تفسیری غلطه ثابت شي دا ولې کم خلک چې ظاهر بین دي او پرې خبرو پويږي لکه مثلا په مکه معظمه کې الله تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته سورۃ روم راولې چې دا رومیان او ایران چې یو بل سره جنگ کوي نو ایران خو پنن غالب دي خو په نه کلونو کې دن د لسونه په کومو کلونو کې به دا رومیان په ایرانیانو باندې غالب راځي لیکن دنیا پورې په دې پورې خندا کوله ودا شو تر دې چې امیہ د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره په شرط وته اول شرط د لسو خانو به رسولو خانو کو نو دا راته وایا چې ظاهري اسباب د دې وونو بیا خلکو شرطونه په ولې تړل خلکو دا خبره تعجب ولې ښکارېده یعنی که دغه وخت رومیانو د چا ویلي وي چې تاسو په لس کاله کې راځئ نو رومیانو قلم دا نه منله یعنی اسباب داو چې ایرانیان په دومره غالب راغلي چې د رومیانو د پاسېدو نه ایستلیو د دین بیت المقدس هم قبضه کړو او د رومیانو خپل دا تصور نه چې موږ په نه لس کاله کې بیا دومره راوچت شو والله تعالی ورچتیږي هم خبرم داغه پیشنګوي مطابق درست ثابت شو نو دا که په دنیا کې دا همداسې چې دا موږ په سترګو سوینو دا حقایق یو حقایق د دې نه علاوه نور څه نه نو بیا داسې ولې وشو بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فتح او کامیابی ان تاسو حیران بشئ په دریش کاله کې په دې دومره لوی خطه باندې د داسې جګړالو قسم خلکو د داسې خطرناک چې هغه چرته په عمر کې حکومت منلې نه
داسې قبایل چې هغې سره د حکومت او د دې خبرو د سره عادت نه دي او ټول عمر په خپل منځ کې جنګونه کړي دي او ظلمونه کړي دي او یو بل راښکلي دي او دا خلکو نه د انسانیت معماران جوړوي، د انسانیت معماران، او په هغې کې یو مثالي امن راولي. یعنې دا د عقل په لحاظ سره څنګه ممکنه ده، د اسباب ظاهري په لحاظ سره دا څنګه ممکنه ده؟ لیکن ته ګورې چې دا عملا داسې وشوه، ته ګورې دا عملا شوې ده او د هغې نه ورپسې په یو څو کلونو کې دننه بیا د دنیا لوی لوی قومونه چې دی او د دنیا لوی لوی حکومتونه هغه راځي او د هغې تخت و تاج د مسلمانانو په خپو کې پرېوځي. یا لکه د غزوه احد به راوالي، د احد په غزا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګو ته تکلیف ورسېدو، نبی علیه السلام هم زخمی شو، ملګري هم شهیدان شو، زخمیان هم شو. خو دا راته ووایه چې د هغې مکې معظمې نه دلته دې مدینې ته دا کافر راغلي او راغلي په دې خیال چې د دې مدینې نه ځان خلاصو او اویا کسان یې ته شهیدان هم کړل او مسلمانان ټول زخمیان. دا راته ووایه چې دا څه چلو چې بیا دا په دې مدینه ورنرل، یعنی جنګیان خلک خدا و چې دلته ټول یا شهیدان دي او یا زخمیان پراته دي. د مدینې دفاع خو همدغه خلکو کوله. چې کوم پکې پاتې دي په هغې کې به یو څو معذوره کسانو نه علاوه صرف زنانه او ماشومان دي او 300 خو پکې منافقان دي چې د دې جنګ نه واپس شوي دي. نو د دې مکې د خلکو د عقل چې دومره دماغ او دومره د دې عقل کار نه کو، نو دا څنګه لوی قوت او دا څنګه د قریشو لوی لوی سرداران چې بیا په مدینه منوره باندې ورنرل. یعنې دې څه شي منې کړل؟ د اسبابو ته چې بیا ظاهر که نه، دا ظاهر چې په سترګو څه ښکاري همدا شی دی. نو چې دا شی دی نو دا راته به ته وایې چې د مکې نه په دې مدینې منورې باندې د حملې نه د مکې والا څه شي منې کړه؟ څه تصور د دې په دماغو کې راغی چې بیا ډېر لار سفر یې وکړو هلته چېرته کېناسته، هلته وایي چې هلکه دا په موږ څه چلو شو؟ موږ چې مکې ته لاړ شو موږ ته به خلکو ته څه وایو؟ موږ به وایو چې موږ جنګ وګټو، خلک به وایي چې قیدي سره کم یو دی، موږ به وایو چې موږ سره خو نشته، خلک به وایي چې مار لوټ مار مدینه م رانه کړه، موږ به وایو چې نه هغه خو رانه روغه پاتې شو، مدینې نه م څه راوړه، مدینه کې مور ولګو، ښځې او ماشومان هم ته قیدیان کړو. لکه نو خلکو ته به وایو څه؟ بس صرف دا به وایو چې اویا کسان هم مړه کړه. نو اویا کسان وژلو ته خو فتح نه وایي، ځای چې واپس ځو. نو نبی علیه الصلاة والسلام خو د دې نه مخکې په دې پوهیو، نبی علیه السلام ورپسې روان و. هلته ورته چا ووایي چې نبی علیه السلام درپسې را روان دی؟ هغې وایي یاره بس دا کار خو ډول خراب دی، خپلې کړی او روان شو. یعنې ته به وایې چې ظاهر باندې فیصلې څوک کوي نو هغه به د دې څه توجیه کوي چې آخر دا د مکې خلکو په دغه وخت کې په دماغو کې ولې نه راننوته چې دوی په دې مدینې خوا کې وو او صحابه کرام هلته او نبي علیه السلام خپل مړي او خپل شهیدان ښخول. نو بعد دې سره خو آسونه وو، په یو منډه به ورغلي وی نعوذ بالله هغه مدینه منوره کې چې څه غوښتې نو ورونه خو به یې پکې لګولي وي، نو دی ولې ونه لګول؟ نو دا پته ولګېده چې ظاهر چې څه کېږي یوازې دا نه دي، اسباب یوازې دغه نه دي، دا ظاهري توجیهات او دا ظاهري خبره یوازې څه پټې خبرې دننه شته په دې کائناتو کې دننه او په دې ځمکه کې مغه کېږي. نو دا چې کېږي د دې معنا دا ده چې د دې دنیا په باره کې به ته صرف په ظاهر فیصله نه کوې. دې نه بعد دا قسمه تصور به دا مسله به هم حل کول غواړي چې نتایج یوازې هغه دي چې په دې دنیا کې راغلي، نتایج هغه ته وایي چې په دنیا کې راشي. کله کله یو نتیجه راشي خو دغه نتیجې په هغه اخري نتیجه کې هغه نه کاونټ کېږي. مثلا د مثال په طور باندې په سکولونو کې او په کالجونو کې یو کورنۍ غونې امتحان دی داسې چې هغه په هغه بورډ په امتحان کې د هغې نمبر یې نه کاونټ کېږي. نو که یو سړی دا وایي چې زه پکې فیل شوم نو بس هغه به صدله تاسو را پرېږدي چې اخ زه خو غرق شوم، بس زه خو د بورډ نه م لاړم او کال مې م ضایع شو، 2 کاله مې م ضایع شو. او یا دا چې په هغې کې ډېرې زیاتې نمبرې والي نو بیا غورځانګې وایي که خیر یې وایي ما خو داسې خلک ورته وایي چې هلکه دا دونه نمبرې نه دي، دا نه کېږي په هغې کې، په دې دومره مه نازېږه. نو دا مسله ده چې په دې دنیا کې چې کومه نتیجه راوځي نو هغه نتیجه آخرنۍ نتیجه نه وي، په دې نتیجه پسې بیا بله نتیجه وي، په بله نتیجه پسې بیا بله نتیجه وي او په دې ټولو نتیجو پسې یوه آخرنۍ نتیجه ده. دلته چې کومه نتیجه راځي په هغې پسې بل چانس وي، چې بله نتیجه راځي په هغې پسې بل چانس وي. الله تعالی هم چانسونه ورکوي خلکو. دا توبه د دې دپاره ده که نه چې
چې خیر دی نن سبا او سبا نه بل ورځ شل کاله پس نو دوه اخر یو ځل پوهیږي خو یو آخرنۍ خبره بیا داسې راشي هغه آخرنۍ خبره پرې دنیا کې نه ده یا خو د سړي د ځان قدم په وخت کې چې دی آخرنۍ خاتمه ده خو مطلب دا دی چې زه دا خبره کول غواړم چې په دې دنیا کې چې کومې فیصلې کېږي او په دې دنیا کې چې کومې نتیجې راښکاره کېږي نو د دې دنیا نتیجې چې دي دا مستقل نتیجې نه دي ځکه چې کله یو سړی د ځان په باره کې دا فیصله وکړي زه خو غرق شو بیا بل ورځ یو داسې کمال وشي یو داسې د الله تعالی له طرف نه هغه ته موقع میلاو شي چې هغه وایي یاره زه خو ما خو دا خیال و چې زه خو بلکل غرق یم خو زه خو بلکل بچ یم زه خو بلکل بچ کله یو سړی دا فیصله وکړي چې یاره که دا چل وشو خو زه خو بلکل بادشاه یم هغه بادشاهي د بلکل ورس کور شي هغه خبره مغسې وشي خو بیا د هغه بادشاهي الټه شي یعنی انسان په خپله په دې پوهېږي چې دلته دا نتایج چې دي دا د سړي د خوښې مطابق نه دي د هندوستان یو عالم دی دغه په یو کتاب کې ما کتل وایي ما د یو هندو تاجر نه تپوس وکړو یو هندو تاجر دی هغه نه مې تپوس وکړو ډېر مالدار وایي ما ورته چې دا راته ووایه چې دا تا سره چې دومره مال او دولت دی او دا ته چې دومره لوی کاروباري ته د دې خبره څه توجیه کوې چې دا دومره کاروبار او دا مال چې ستا لاس ته راغلی دی نو دې کې ستا څه کمال دی وی هغه داسې سوچ کو وی بیا دې تندي له داسې لاس راوړو چې ګورې دا د سوچونو او بیا د کمالونو او دا د تجربو کار نه دی دا د دې تندي کار دی پرې پښتو کې هم خلک ورته وایي تندی چې څه خبره شي وی سر تندی مې نه لګي مطلب یې دا دی چې قسمت مې خراب دی نو د قسمت ته نه خلک تعبیر د دې تندي نه تعبیر په قسمت کوي وی د فلانکي په تندي کې دا نشته د فلانکی په تندي کې دا شته او د فلانکی په تندي کې دا نشته وای هغه وایي دا د دې شي کما ځکه چې کله کله زه وایم چې یاره په دې شي کې به ما ته ډېره ګټه ملاويږي پای کې راته ملاو نشي کله زه وایم چې په دې شي کې به راته هیڅ نه ملاويږي پای کې راته ډېر څه ملاوي زه په دې پوهیم چې دا بس اسې مونږ پکې رقو را رقو خو اصل کې فیصله د تقدیر او د الله تعالی فیصله ده دا بنیادی خبره ده چې په دې خبره څوک پوهي نو هغه بیا پوهول آسان دا خو هغه خبرې دي چې دا اوسه پورې مې وکړې دا خو هغه خبرې دي دا مونږ د یو مسلمان او د غیر مسلم د دواړو سره ډسکس کولی شو خو چې صرف مسلمان لرای شو نو بیا به مسلمان هم کله کله هغه هم د دنیا په باره کې یو غلط تصور قایموي نو د مسلمان سره به مثلا په دې انداز کې خبره وکړو کله کله مسلمان د دنیا په باره کې ولې غلط تصور قایم کړي ځکه چې دی وایي د دنیا جدا ده او آخرت جدا ده دین جدا ده او دنیا جدا ده حال داره د شریعت په نقطه نظر کې دین او دنیا جدا نه دي دین او دنیا معنا څه ده دین د دې دنیا کې د ژوند د صحیح تیرولو لپاره دین طریقه ده دین لار ده نو ته دا ویلی شي چې د یو څه جدا دی او د هغې استعمال جدا ته دا ویلی شي د چشمې په سترګو کول د چشمو نه یو جدا کار دی ولې دا پخپو کېږي هم دا پخپو کېږي خو نه که دا بوټ خو نه دی دا جوړې شوي نه دی دپاره یا به سړی په سترګو لګوي نو دې معنا دا ده چې ته دین د دنیا نه څنګه جدا کوې دین خو دی د دې دپاره چې په دې دنیا کې تا ته د انسانیت او د سړیتوب او د ژوند د تېرولو صحیح طریقه درته در وښیي او ته وایې چې نه دین جدا شی دی او دنیا جدا شی دی یا دنیا جدا شی دی او آخرت جدا شی دی او الله تعالی وایي چې نه دا دنیا او آخرت خو د یو څیز دوه مرحلې دي د یو څیز دوه مرحلې دي لکه مثلا پټی دی د یو سړي دا پټی دی دې پټي کې یو مرحله دا ده چې په دې کې سړی تخم واچوي بله مرحله دا ده چې هغه تخم پوخ شي او سړی وریبي نو که ته دا وایې چې دا ریبل دا جدا پټی دی او دا کرل جدا پټی دی کر مې په جدا پټي کې کړی دی او ریبم به جدا پټی نو په دې ما ته پوهېږه چې دا خبره ته څنګه کې حال دا دی چې خبره داسې نه ده پټی هم دغه یو دی خو دا یوه مرحله ده او دا بله مرحله ده نو دا د انسان د ژوند یو تسلسل دی دا مرګ چې دی که نه دا د تسلسل یو بدلیدل دی د دې رنګ بدل شي د دې رنګ بدل شي دا یو بل د یو مرحلې نه ته بلې مرحلې ته لاړې دا د یو کور نه ته بل کور ته لاړې انتقال لی من دار الی دار یو دار او یو کور فانی کورو د هغې نه تا کډه واغسته او تا هغه باقي کور له لاړې نو دا یو انتقال دی نور دا یو تسلسل دی دا داسې الدنیا مزرعة الاخره
دنیا د آخرت د پاره پټه نو دې دنیا کې نو دې معنا دا چې دام بیا ته په ذهن کې کېنوا چې پټي کې چې څه کرے نو تخم د سشي ور چولې نو بیا به ذهن کې تصورم هغه کې چې دا شی به اوس ریبم چې تا به کې تخم د غنم ور چولې او ته کې خیری وربشه به پکې ریبم تا به کې تخم د وربشه ور چولې او ته کې خیری زب غنم ریبم یا به زب جوار ریبم یا به زب شول ریبم نو دا ډول خبره غلطه نو مسلمان کې دا غلطي په مسلمانانو کې بیا دا چې هغه دا خو مانی چې دا دنیا فانی ده او آخرت را روان ده خو دنیا او آخرت بیا جدا جدا شونه غني او حدیث کې راځي کما تحیون تموتون څنګه ژوندې هم داسې بمره وکما تموتون تبعثون او په کوم حالت کې چې مره په دغه حالت کې برا پاسه یعنی دا مرحله دا په یو د بل لپاره سټپس دي دا یو د بل مقدمه ده پر یو پړويخ پکې دی پر بل پړوي بخپک دی نو کما تحیون تموتون مرګ بدل په هغه حالت کې راځي چې په کوم حالت کې ستا ژوند دی مرګ بدل په هغه حالت کې راځي د کوم سړي چې په کوم شي کې روزګار دی کنه نو قران خو ځکه وایي چې ولا تموتن الا وانتم مسلمون تاسو چې مرګ راځي تاسو د مسلمانان یې یعنی چې مسلمان نه پکاره د ستا تسلسل د مرګ پورې دغه مسلمانۍ نو چې تعالی کله مرګ راځي ته مسلمانې څنګه چې تعالی مرګ ته څنګه ستا ژوند دی داسې بستا مرګي او د څنګه د مرګ دی هم داسې به را پاسېدلی په کوم حالت کې چې تعالی مرګ راغی په دغه حالت کې به تر پاسې په حج کې یو سړی وفات شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خلکو وی د خدای پیغمبر سړی وفات شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم پتہ خپل صادرو کې خخ کې او سر ولا پټاوي ما حالانکه مونږ چې مړې خخو ناغه سر ولا پټ کو په کپن کې نبی علیہ السلام یې سر ولا مرا پټاوي ځکه چې د قیامت پورې چر پاسې نو د به تلبیه وي د به حاجی د به او د حاجی د پاره سر پټول نشته نو کما تحیون تموتون جون او د مرګ په منځ کې فرق نشته دا جون یو تسلسل دی او د مرګ او د دې په منځ کې بیا په منځ کې څه بل مرحله نشته خو د جون سره بالکل د مرګ تړلې او د دې مرګ سره بیا د بعث بعد الموت تړلې نو کما تموتون تبعثون بیا څنګه امر نه برا پاسې او دا مرته نبی له صلی الله علیه وسلم حدیث مثال وایي چې څنګه ژوند دی داسې به مرګ او څنګه مرګ دی داسې به پاسې دي نو ته څنګه دا وایي چې نه دا دواړه سونه جدا جدا دي دا څنګه دا غلط تصور دی د انسان په باره کې بل یو تصور هغه دا چې انسان د دنیا په محبت کې ځکه پروتي چې دی وایي چې یاره ټول عمر د خوشحالي وي حالانکه دا ضروري نه دی چې ټول عمر د خوشحالي یعنی دا سه ممکنه نه ده چې په دنیا کې دی یو سړی د ټول عمر خوشحالي ملاوي تاسو وایي دا ستاسو په څوک معلومي چې هغه په دنیا کې غم اړول لیدل نه بالکل دا دنیا د خوشاله او د غم د دواړو نه جوړه ده دا د غم او د خوشاله او د خفګان د دواړو نه د دنیا جوړه البته خيارتوب پس کې ده دا راته وایي چې خيارتوب په دې کې ده چې مخ کې د خوشحالي راشي او وروسته د غم راشي کنه مخ کې د غم راشي او وروسته د خوشحالي راشي حالانکه عملاً خوشحالي او غم دواړه یو بل سره نږدې تړلي دي تقریبا دا یو بل سره یو ځای نږدې روان دي خو د غټ غم او د غټ خوشاله خبره به وکړو څنګه دا واړه غمونه د یو بل سره نږدې او د خوشاله او غمونه د یو بل سره نږدې روان دي وي غم او خادي رور خور دي نو زم چې د دې ورکوټو غمونو په ځای غټ غمونه مشته چې ورکوټه غم شته نو د دې یو لوی مقدار مشته چې زموږ سترګونه پناه ده لکه مونږ چې چا سره مړ وشي خلک ول تسلی ورکي ای وای خدای دې نور خیر کړي د دې نه غټ غمونه مشته شته که نشته او خوشحالي چې چاته ملاو شي خلک وای مړه دونه د جامونه بار ته موزه خوشاله نور هم ډېر شته کې دې شي خدای دې نه ډېر خوشاله هم درک نو د غم او د خوشاله د دې دواړه مبارک اول په دین کې دا کې نه وجه د غم یو لا متناهي سلسله شته د دې غم د پاسم غم شته او د خوشاله مبارک هم دا په دماغ کې نه وجه د خوشاله یو بل سلسله غټه شته چې هغه د خوشالونو د پاسه ډیره زیاته خوشحالي چې اوس ته نه معلومه بیا دا تصور دیمه مقدمه ده چې دا تصور وکړه چې دا غم هم دی او خوشحالیم ده نو دا راته وایي چې دا غم مخکې او خوشحالي رستي نو دا به ډیره ښه او کدا به ډیره ښه چې دا خوشحالي مخکې او دا غم رستي نو ته به وایي چې لازم نه یاره خیر دی دا غمونه د مخکې راشي خو چې په آخره کې خوشحالي نو دا به ډیره ښه ځکه د غم نه پس چې سړی خوشحالي ویني نو هغه ته ډیره زیاته مزیداره هغه له خوند ډیر ورکوي
لکه ډیر زیات پرې ګرمۍ کې تږی شي ستړی شي بیا یخ سوری ویني او یخې اوبه ویني څومره به مزهدارې ولګي یا چېرته کې ډېر ښه محنت وکړي فزیکلي ځان ډېر ستړی کړي او بیا د هغې نه پس چې وچه ډوډۍ هم خوري که نه او ساګ هم ورسره خوري یاره وایي زبردسته مزه یې وکړه نو دا ځکه دی ورته لیواله شوی او دی ورته په تمه کې دی ورته ډېر وږی شوی ورته خوږه پرې ولګېده نو اوس د اسلام فلسفه دا ده چې تا ته وایي چې ګوره په دې دنیا کې غمونه برداشت که نو آخر کې به خوشحالي وینې او انسان وایي چې نه نه بس ماله خو چې څه راکې نقد راکړه وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب خدای پاک زما د یې خوشحالي خو ته ماله په دنیا کې راکړه او چې دلته نه راکې نو نه مې دلته کې پکار دی او نه مې هلته کې یادېږي وایي ماله ته دلته راکړه او که دلته نه راکې نو بیا مې هلته هم نه دي پکار نو دا بېوقفتوب دی دا بېوقفتوب په حدیث کې هم دا راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو دعا ده چې الله تعالی زما خوشحالی زما اخرني عمر له وساته هسې په دې دنیا کې تاسو ګورئ یو سړي باندې په ځوانۍ کې ډېرې خوشحالۍ او مزې او راحتونه او چرچې بلکل او چې بیا څنګه ورو ورو بوډا کېږي د قرآن مثال ویلی دی که ایحب احدکم ان یکون له جنة من نخیل وعنب او بیا پسې وایي چې وله ذریة ضعفاء یو سړی دی او اصابه الكبر وله ذریة ضعفاء باغونه دي او پای کې میوې دي او کجوري دي او انګور دي پکې وله فيها من كل الثمرات هر قسمه فائدې د مزې ټولې خرچې اخراجات د دې باغ نه کېږي او اصابه الكبر او دته بوډاوالی راشي او له ذریة ضعفاء او د کمزوري ماشومان بچي د ګټې نه د خوراکي او د ګټې نه نو فاصابها اعصار د پاسه په ور راشي داسې هغه بګوله پې راشي که نه هغه چې موږ به ورته د ګیدړ واده وي تاسو به په پښتو کې ورته څه وایي داسې تاویدونکی باد تاویدونکی باد پې راشي داسې اوچت کړي د ځان سره کله پکې اورم فیه نار اورم پکې نو فاحترقت هغه باغ یې وسوځي اوس ګوره قرآن دا مثال د ډېرې عاجزۍ یو سړی په ځوانۍ کې دغه باغ و مزې وې مزې وې چې کله بوډا شو او په خپل هم ډېر محتاج دی او هغه بچي هم د ګټې نه دي هغه هم ځان له ومخله ماشومان دي د ګټې نه دي د خوراک دي نو دی یوازې د ځان دپاره نه په ځان کله سړی سخته تېرولی شي خو په بچو سخته تېرول ګران دې ته ټینګېدل ګران نو ده باندې خپله سخته هم ده او په بچي هم ماشومان دي او بوډا دی او د بلې ګټې وټې بله لارې هم نشته او مقام بله نشته ځواني هم بېرته نه راځي نو د دې سړي حالت څنګه دی نو دې نه مطلب دا پویول دی چې انسان دې خبره ته سوچ وکړه چې په دې دنیا کې د اسلام د وجې نه څه تکلیف او څه مشکل چې تا ته میلاو شي که نه نو په دې سوچ وکړه چې دا تکلیف خو مخکې میلاو شو نو د دې معنا دا ده چې وروسته پسې خوشحالۍ را روانې دي او که نه اوس ټوله خوشحالي داسې خو به ډېر کم خلک چې الله تعالی وله د دې دنیا خوشحالۍ هم ټولې ورکړي او د آخرت هم وله ورکړي خو به یې چې دا خو د الله تعالی نعمت دی خو عامه خبره طریقه خو د الله تعالی دا عامه طریقه خو د الله تعالی دا او چې شا دپاره انعام ورکوي نو هغه دپاره د دنیا هم ټولې خوشحالۍ ورکړي او د آخرت هغه هم ټولې ورکړي نو هغه د الله تعالی انعام دی هغه د الله تعالی خپله خوښه د خپلې خوښې نه او د خپلې خزانې نه یې وله ورکوي ستا او زما د طرف نه خو یې وله نه ورکوي چې زما او ستا یې شی وله ورکړې ده زمونږ پسې اعتراض حق خو نشته لیکن عامه خبره دا ده نو د اسلام طریقه بیا دا ده چې هغه وایي نه خیر دی په ابتدا کې په دې ځوانۍ کې په دې سخته کې خلک کوي که نه په ځوانۍ کې وایي وګټه مسافري وکړه سختې تېرې کړه ځکه چې بیا به نه شي بیا به بیمار شي بیا به نه شي بیا به بوډا شي کېدی شي دا موقع بیا نه وي اوس دا موقع ده اوور ټایم کوي خلک یاره وایي په ځان به لږه سخته تېره کړو خو بیا به وروستو راته راشي نو دغه د اسلام تعبیر چې په دې دنیا کې تکلیف تېر کړه خو چې د آخرت دغه تکلیف نه بچ شي ځکه چې دلته بیا چانسونه شته خو هلته بل چانس نشته دې نه بعد بیا دا خبره چې دا غمونه نه دي دا په سړي کې ګوره ډېره زیاته پویه را پیدا کوي سړي چې ډغرې نه یې خوړلي که نه نو په هغې کې ګوره پویه هم نه راځي یعنې سړی به د غلطو نه بچ کېږي کله چې غلطۍ مخکې وکړي او ډغرې وخوري په یو لاره کې چې موږی پروت دی او سړی په هوا کې جازونو ته ګوري بره جازونو ته ګوري زموږ یو دوست نو هغه ګاډی جنګولی وه ما دې تپوس وکړو مې رښتیا وایه څه چل دی کوم مړه وایي هلیکاپټر بره راغلی وایي د هغې تماشه مې کوله
نو چې ته ګاډی چلې او د هلیکاپټر تماشا کوې نو ګاډی به جنګېږي نه. نو دا ګوره خو چې کله یو ځل دی وجنګو نو بیا هلیکاپټر نه که بره بیا چېته کې زبردست هلیکاپټر چې تماشې کوي که نه ته به چې نه نه زه بره نه ګورم اوس به بیا چېته وجنګېږم. نو ډغره چې وخوري نو عقل به دې راځي، خو عقل بغیر د ډغرې نه هم نه راځي. ډغرو نه بعد به عقل راځي، خو عقل د ډغرو نه بغیر. نو اسلام د تم دا وایي دا لږې لږې ډغرې ستا دپاره ښې دي، دا لږې لږې غلطۍ، دا لږې کمزورۍ، دا لږ غمونه. پوهېږې په خبره په دې غمونو باندې ګورې سړی ډېر زیات جلا سړي ته ملاو. تاسو نه حیران شئ دا تجربه زه نه پوهېږم چې دا په کومو الفاظو کې سړی بیان کړي، ما سره خو داسې الفاظ نشته، خو به هر حال دا یو خبره راته ذهن کې چې دا غمونه نه دي، غمونه او فکرونه، سوچونه، غمونه، دا ډغرې، دا مشکلات، دا د یو طرف نه د بل طرف نه دا سپېړې، د دې ګرمو ګرمو هواګانو دا سپېړې، دا د سړي پر زړه کې یو خاص جلا پیدا کوي. ما یو حدیث لوستی دی، اگر چې نن ما ته موقع میلاو نه شوه چې زه د هغې په سند باندې لږ تحقیق وکړم، خو هغه حدیث ما لوستی دی چې نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې الله تعالی فرمایي، حدیث قدسی دی چې انا عند منکسرة القلوب، انا عند منکسرة القلوب، زه د هغې زړونو خوا ته ډېر نږدې ما چې کوم زړونه مات دي، مات زړونه دي. دې معنا دا ده چې هغه غمجن زړونه دي. پوهېږې په خبره باندې علامہ اقبال هم غالباً د دې حدیث په تشریح کې به دا خبره کړي چې محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، یہ وہ میں ہے جسے رکھتے ہیں نازک آبگینوں میں. دا په ډېرو نازکو شیشو کې راځي، دا محبت د الله تعالی دی، دا په ډېرو نازکو شیشو کې راځي. نو دې دپاره انا عند منکسرة القلوب، زه په هغه ځای کې یم چې کوم زړونه ډېر مات دي. پوهېږې په خبره باندې دا عرفي د فارسی یو شاعر تېر شوی، عرفی تم اندیش غوغای رقیبان، نو هغه وایي عرفي دل آباد به یک جو نه خره د عشق، ما هم دل ویرا به دو عالم نه فروشیم. و عرفي هغه زړه چې د خدای د عشق نه خالي او چې د خدای عشق پکې لازمن به ډغرې خوري، لازمن به څه تودې هواګانو سپېړې بزغمي. عرفي دل آباد به یک جو نه خره د عشق، هغه زړه چې روز زړه یو خوري او سکي او بېغمه خوبونه کوي په غځېدلو خپو، هېڅ غم نه لري، هېڅ غم نه لري. نو عشق په یو د وربشې په یوه دانه هم نالي، د عشق په نسب باندې د هغې قیمت د وربشې یو دانه هم نه ده. خو ما هم دل ویران به دو عالم نه فروشیم، زم دا خپل وران او دا مات او دا ټوټې ټوټې زړه او زخمي زخمي زړه دا پرې دواړو دنیاګانو یې نه ورکوم، پرې دواړو دنیاګانو یې نه ورکوم. پوهېږې په خبره دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند. وایي چې الله تعالی خپله مینه ته چاله ورکړې که نه، نو چې بیا وله دا دواړه جهانونه ورکړي نو په دې څه کوي؟ هغه چې بیا د کومې مینې په زړه کې پرته وي بیا خو هغه غواړي که نه، هغه بیا په دې څیزونو څه کوي بیا؟ دا یو خبره په ذهن کې کښېنوئ چې دا غمونه نه دي، داسې مه وایه دا غمونه ښه شی نه دی. دې باندې صبر پکار دی، د دې صبر په نتیجه کې، د دې غمونو په نتیجه کې، د دې مشکلاتو په نتیجه کې په دې کې زړه ته یو جلا میلاویږي، زړه ته پکې یو ګوره یو شی چې ته د هغه نه زنګ لرې کوې نو هغه به زخمي کوې که نه هغه به داسې که تاسو په دې نه پوهېږئ، یعنې یو شی چې په هغه پورې زنګ ښتی دی، نو چې هغه زنګ څومره کلک دی نو دومره به هغه کلک په زوره زوره مګل هم غواړي که نه. پوهېږې په خبره دا زخمونو کې چې څه شی کله څه دا غوندې وکړي او دا ډاکټر پسې دا کینچي راوالي او کټکۍ یې دی، پوهېږې په خبره باندې نو خو هغه څه تکلیف هم ورکوي که نه. نو دا غمونه نو دا بیا صفایي چې دا صفایي چې کوي د صفایۍ کې بیا څه کله کله هغه ګند او هغه زخه هغه خیره میره چې دی هغه ډېر کور پکې کړی، دننه پکې سمې جرړې کړي، نو د جرړ نه چې هغه وباسي به خامخا څه شي، نو داسې دا غمونه نو هغه چې تر راوځي نو بیا صفایي به وشي هله. نو دا غمونه چې دي دې نه یېرېدل نه دي پکار. پوهېږې په خبره باندې تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. کله کله دا مخالفت چې دی دا سړی اوچتوي، په سړي دا خیال چې مخالفت نه وي نو بیا ته اوچتېدی هم نه شي. نو دا خبره ذهن کې کېنوه. بل دا خبره هم ذهن کې کېنوه چې ته وایې یاره زه د غمونو ته وایې چې ته خو دا زړه له جلا ورکوې، مړه مونږ په تندرې مه لګوه، دغې کې نه یم
بس آرام پکار دی خوشحالي پکار ده ما ورته وی چې خوشحالي پکار ده نو د خوشحالۍ خو بیا حساب هم دی د خوشحالۍ خو حساب هم دی یا لکه حساب به نه یو داسې کور دی چې مثلا پاغې کې 2 کمرې دي نو پاغې کې صرف 2 پنکې لګېدلې دي او 2 پکې بلپونه لګېدلې دي نو د هغې بل به څومره مثلا د بجلی قطع لحاظ د دې نه چې وابدا والا ډېر راولي هغه نه وایو خو هسې اصولي خبره کوو ته وابدا خبره نه کوو او کله زیاتې کوي کله نه خو په مخه زیاتې کوي کله کله ته ښه کار وشي خو د دې په مقابله کې د 2 کمرو په مقابله کې چې 10 کمرې کوري او په هر کمره کې صرف پنکه نه لګېدلې پای کې اے سی م لګېدلی نو بیا به د دې کمرې بل څومره د دې 10 والا کمرو کور بل به څومره ځکه بجلی به څومره رسېږي دا اولنۍ چې 2 کمرې دي یا 1 کمره ده او صرف پنکه پکې لګېدلې ده په اوړي کې او یو بلب پکې لګېدلی دی نو د ده خرچه به څومره نو بیا چې د دې 2 کمرو والا بل مثلا 1000 روپۍ راشي او د 10 کمرو والا بل 15000 روپۍ راشي نو دی بیا خوله ورانه کوي یاره زمونږ خو ډېر غټ بل راغی نو چې ته تاسو کې چې تاسو کړه او تاسو شو راغی یاره چې زموږ 500 روپۍ راغلي دي یاره دا زموږ سره ډېر زیاتې ونه کړ نو ته تاسو کې وته یاره موږ صرف 2 کمره کې 2 دغه دي دا پنکې لګېدلې دي ابل هم چې ضرورت نه نه بس ضرورت وایي چې مړ کو چې بار ته وځنه وړو ته وایي لکه دا پنکم بند کا او ستا په کور کې چې لس هغه لګېدلې دي دا ایر کنډیشن لګېدلې په یو کمره کې نو بل به پسند راځي نو مطلب هم دا دی دا د په یو د پاره مې ته مثال وایي چې ته څومره خوشاله زیاتې دي دومره به پسې بل زیاتې ته چې په یو داسې خوار هوټل کې کینم چې پای کې صرف چولي موږ ته په ماشومالي ګمړي ویل اوس ته دا چولې او د چولې په ما د ګمړو دا ټکې ډېر مزیدار لګي ګمړي الګ ګمړي خورو پلار ته مې د ګمړو له پیسې را نو چې دا ګمړي تش په بازار کې وخره او یو روټه وسره راواله او کېنه نو پتا به وسونه بل راشي حاجی 100 روپے بل براشي یاره خو په 10 روپے ډوډۍ شو او دا 100 روپو ګمړي شو نو 100 شو نو 30 روپے بل شو او چې ته په یو داسې هوټل کې کېلې چې هغه ایر کنډیشن هوټل او پای کې ټکیم راوغالي او پای کې روستم راوغالي او پای کې دام راوغالي او دام او دنیا جهان نعمتنا او بیا د پسسونو بل راشي مثلا چې 5000 8000 1000 روپے بل راشي نو بیا به ردا خو ډیر زیاته او کوم ما سره یاد او ته 5000 روپے بل الکه تاسو راغی یو دا ما 70 روپے بل راغله ما ډوډۍ وخړو تام ډوډۍ وخړ یو خړ غوړی او بل خړ کړی او چې سر را پاسې د نو دواله یو شانتي سړی ها نو خبره هم دا یو ده خو په تاسو سونه بل راغی نو به دا خو آسان خبره ده کنه چې د نعمتونو زیاتیږي نه دا غي به تاسو زیاتیږي ما په اور دې کې لستیو غالبا یو عالم تقریر مې اوریدل کتاب کې مې د امام دی عالم په تقریر کې دا مثال اوریدل او عالم لوی عالمونو خیر دې مثال وایم نو کې دې چې هغه چې تکتلی ما مطالعه کې نه دراغلی ورسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل په لار روانو او صحابه کرام ورسره نو صحابه کرام ته وی چې چا سره په کور کې څه سامان دی او په لار ګرمي وړه زیاته او یو کانه چې بالکل لیکانو سم ور کونو په دې ګرمه کې څنګه چلی په ماسپخین کې خپل له پسو ګرځیدې شي وای چې ار یو سره راشه او په دې کانی باندې په یو وخت په ودرېږي او د خپل کور سامانونه شماره نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ جراغه چې ودرېد نو یې څه یو کمبل یو کاسا یو پوزکه او یو چټایو خبره نو ته په 2 سکندونو کې اصل خدای ته وایا چې تا ته وای ها نبی رسول الله په دې خلک پویول چې دا زمکه چې سمره ګرمه ده د قیامت غزمکه را دینه ډیره زیاته ګرمه ده او دلته خو ته ما ته صرف د شمار وې دا مې ته نه دی ویلي چې کاسا او هغه بستر او هغه باستن او هغه بالغ او کمبل په کم ځای راغلی په شو پیسې شو او پیسې کم ځای وي ا دې کم ځای دا په خبره پس بیا خبره بیا وګديږي کنه صرف په دې خو نه کې چې او دا مې کمبل کم ایسی را کړی دی یره جی صوفی را کړی دی او کارپټ را کړی نه جی دا کم ځای راغلی دی دا چې په کم ځای دا مې جی په مارکیټ کې اغستې وي په شو دې اغستې وي په دونه په دا پیسې کم ځای وي دا مې جی نوکری کړو څنګه نوکری دی کړو په 10 بجې بتلیو په 12 براتلې او چل تلاړ نه اخبار بده وکړو چې بده راوغختو ټلیفون باندې زر سرکاري استعمال کو دوستانو سره بده غپو لګو بیا روان شو دا څه چل لیکو نو دا خو طریقې لري کنه نو دا چې درته نن تا ته ویلې شو ما ته ویلې شي
چې زته په دې ګټه ودرېګا د خیر دې په یو وخت باندې په وخت په ودرېګا خو په دې سور تاراق کې په دې انور کې په دې فرش د جمعات په دې فرش یا د کور په دې فرش ودرېګا په دې ماربلو او د شابه د خپل کور سامان شماره او دا وایي چې دا د کوم ځای راغلی دی او څنګه راغلی او په حلال راغلی او په حرام راغلی نو څنګه چل وي نو خبرم دار چې د چا په کور کې بیا هیڅ نه ایو کړي کې غل راغلی او نو هغه سړی خو بیغه مپروتو دا په دې تیر زمانہ کې چې څوک صوفي څوک نیک سړی او صالح نو چې غل ورکر راغلی نو دغه بیغه مپروتو دا خو لکه دته سنوي نشپې نه په ګرځېده چې واپس ته دوه ته ویل کې خپکیږه ما خپنه شي وراته چې په څومره د شپې وګرځېده کنه دومره په کې زه د ورځې وګرځېدم څه پکې نه ما ته ساده چې په کې د شپې ګرځې مونږ په کې د ورځې سنینو نو هغه سره بسې هغه بس بیل راشي نو چې ساما نو دامه تر دې د پاره خبره وکړه چې اسباب ډېری ته غواړي چې مزه ډېری پکار دي او یاره جی جدید دور دی او زمونږ دا دور ډېر د مزو دور دی مړه په خبره دی خلکو ډیوی بلول او لاټینونه به بلول او تیل بکله وو کله بنو باته خطه کا باته برکه او هغه به ها د خلکو دا پوزې بم سار مال اسخاوي او ها دغه چې لوګي موګي بو دا دروازه او دا برګي بم ټول دغه دنه به پکې ور اوس کوم مزید او داد نو مزید خودي مزو سره خبره بیا حساب هم دی نو چې دا چا مزه کم وي نو دا حساب کم دی او دا چا مزه ډیری نو دا به حساب ډیری کنه دا خبره ته د بے انصافه خبره ته تخکاری واضح خبره ده دنیا چې ده دا قابل نفرت شي نه ده خود دې پر استعمال کې اعتدال پکار دی دنیا قابل نفرت شي نه ده دا څومره مثالونه ته ما دوی دې مطلب دا نه دی چې نفرت وکړه دنیا کې اعتدال دا مطلب دی چې دا دنیا داسې وګڼل لکه دا چې ستاسو سټ پر خطل غواړي او ته داسې شاته د دې سټ ته ورخېجه ته او دا دنیا نه سره داسې وګڼه چا بل مثال ویل لکه په خوا علماء یو بل مثال ویل صوفیا او مشران علماء یو بل مثال ویل د دنیا مثال د مار دی یا د لړم دی وې کوم سړی چې د مار دم نه ورځي او رانی شي نو څنګه چلی بیا ټکول ورکړي چاله د مار دم نه ورځي او مار رانی شي نو ټک به نه ورکړي نو د مار درانی ولو د پاره د مخکنه د مار دم پکار دی د لټکه او د لړم درانی ولو نه مخکې د مار او د لټکه دمیز د کول پکار دی نو چې چاله دم نه ورځي او رانی شي نو هغه ول ټک ورکړي او د چاله دم ورځي او راوي نشي نو بد د مرانه نیولې دا پاړوګان تاسو وینئ کنه نو موږ ته یری ګور هغه په لاس کې دا ما راوړي موږ ته یری ګور دا څه کوي او ما هغه ته نه وای نو یا بوله دم ورځي او یا به تغاخونه ایستي خو مطلب دا دی چې چلی ورځي ولا کنه درانی ول چل نو درانی ول چل زدکه به او د استعمال چلم زدکه خو ما ته دا بل مثال وایو ما ته دا مثال وایو چې دا دنیا په تاسو ورلی کول غواړي دستانه گاډه جوړي ستانه اس جوړي استاده سټ ته دروخي دي او که خیر ځان له نوکر ساتل لري دا به ما ساتي او ته دا کوشش وکړه چې نه ته پر دنیا باندې سورلی وکړه دته م پر دستا پر سټ د پاسه کینی نو دستا او د دې په منځ کې مقابله ده د مقابله لپاره علم پکار دی دا کبډي چې خلک کړي کبډي لپاره علم پکار دا رسلنګ چې کوي نو دا علم نه بغیر کیږي تیارې نه بغیر کیږي تیارې نه بغیر خو نه کیږي نو دا چې د دنیا د حصول لپاره یوازې دا نه ده چې دا به څنګه راګټم دا تیاری مو کا دا علم حاصل کړي دا به څنګه استعمالوم دا خو ما سره چل کوي دا خو ما نوکر جوړي دا خو ما له ټک را کوي نو دې ټک درا کولو نه به ځان ساتي دا بل خبره ده چې سورلې بیا مختلف قسمه ته یاره زخه په چل ډیر خپويږم حکم نه سورلې خو ها څنګه ما ته ملاو نشو نو ما ته ګوره د سورلې قسمونه سورلی سایکلم ده سورلی موټر سایکلم ده سورلی ټانګم ده ریړم ده چکړم ده خرو اسو وخم سورلی ده ها او موټرم سورلی ده بسم سورلی ده ویګنم سورلی ده په موټر کې بیا بشمیر قسمونه دي دام سور ریل ګاډیم سورلی ده او ای جازم سورلی ده پر اجازهونو کې بیا پرایویټ جاز او یا چارټر طیاره
چې تا ځان له بالکل بوک کړي دام دا او پردې تیاره چې پاګه تیاره کې چې نه پای کې بزنس کلاس می او آرډنري عام کلاس پکې می نو دا سوال نه دی څوک به په چکړه کې زی څوک به په سایکل زی څوک به په ټانګه کې زی څوک به پیاده زی څوک به په جاز کې زی کله به تاسو دا یو مکمل اویږي کله به تاسو دا بل مکمل اویږي هر ممکنه ده چې تم کله په سایکل زی کله په موټر کې زی کله په جاز کې زی کله په بزنس کلاس کې زی سوال دا نه دی چې ته پس زی سوال دا دی چې ته کوم طرف ته روانې یو سره په جاز کې زی او په چارټر تیاره کې زی په غلط طرف ته روان دی دې منزل ته نشي رسیدي یو سره په سایکل روان دی یا پیاده روان دی خو دې منزل طرف ته روان دی نو هغه به کې راشي خپل منزل ته یوځه که منزل ته ورنم راشي نو ملامته بنئ وایي به زه روانم خو زه نه رسېدم ما خو په وخت باندې سفر تیاری کړی و ما سره چې کوم دستیاب وسایل و هغه ما راغستي و زه روان شوم خو زه نه رسېدم نو دا بنیادی خبره ده چې ستا سفر چې د کوم ځای نه شروع دی آیا هغه سمت د سفر چې کوم طرف ته روان هغه درست دی نو که هغه درست دی نو ستا سورلي هر یو شی چې دی ته بیا ټیک روان یې ته بیا ملامته نه خو که فرض که تاسو د ټولو نه بهترینه سورلي ده او ته په غلطه طریقه روان یې یا روان نه په کوم ځای کې چې په ګول ځای کې ته چورلې ګوره صراط مستقیم معنا ده چې سیده دی دا اسلام چې وایي صراط مستقیم په سیده لاره ځه سمه لاره نو سمه لاره باندې چې ځې نو ستا دې ځنه د هغه ځای پورې 10 میله 20 میله 1000 میله مزلم دی 10,000 میله مزلم دی خو ته به ورسېږي خو که ته په منحني طریقه ځې د مستقیم په ځای ته په تاو او په کږه لاره باندې ځې نو چې کږه لاره باندې ځې نو دلته هم کوږ شي بیا هلته هم کوږ شي بیا هلته هم کوږ شي نو چې په هر ځای کې ځې او کږېږي نو دې معنا ده د ګاڼې د غوی په شانې به تاوېږي نو د ګاڼې غوی چې د سهار نه واله تر د ماښامه پورې ټوله ورځ رواني نو دې چېرته ورسي نو بس چې په کوم ځای کې هلته وي نو مزل هم ټوله ورځ وکړي او روان هم هلته وي ولاړ هم هلته وي دی مزل کوي خو دی لار توی کوي نه د ده سفر را لنډېږي نه ځکه د دی په منحني او په کږه لاره باندې روان دی د ده روح کوږ دی نو که ته ځکه قرآن وایي چې فاقم وجهک للدین حنیفا فاقم وجهک سیده مخامخ ده کوږ مزه چې کوږ ځای نه بیا به ټوله ورځ مزل هم کوې او په هغه ځای به ولاړ هم او چې سیده ځې نو دې معنا دا ده چې بیا به منزل ته به ورسېږي دا هغه یو څو بنیادي خبرې دي چې دې نه بهرحال دې کې څه خبرې ما نور هم دلته نوټ کړې وې خو دا پرېږدم او د دې آیاتونو ترجمه راته کوم بسم الله الرحمن الرحیم واضرب لهم مثل الحیات الدنیا چې دا فلسفه چې دا کومه دې بیان کړه دا دې په دماغو کې درست طریقې سره ناستئ نو دې آیاتونو په مطلب به ښه پوهېږي واضرب لهم او بیان کړه دې خلکو دپاره مثل الحیات الدنیا حالت د دې موجوده ژوند کما ان دا اوبو په شانته انزلناه من السماء چې مونږ راولیږو او راوی ورو د باران د وریځونه فاختلط به نبات الارض نو ګډوډ راوځي په هغې باندې شینکي د ځمکې ګډوډ راوځي دا پرې په شکال کې او پرې سپرلي کې غنم او د هغې سره فضول بوټي او یو شی او ګلونه او څه او ښه بوټي او ښه بوټي او غنې والا او بې غنې او هر څه ګډوډ راوځي فاصبح هشیما نو څه وخت پس بیا وګرځي ریزې ریزې تذروه الریاح چې بادونه الوزي او قابل خوا نو څه موده مخکې چې تا کتل نو څونه مزېدار شنه شنه و خو څه لږې ورځې پس چې ورته وګورې نو بیا وچ کړه شي او سیلی یو قابل خوا الوزي نو که د سړي دا خیال چې دا همیشه دي نو دا همیشه نه دي ګورې دا ژوند همیشه نه دی وکان الله علی کل شیء مقتدرا او د الله تعالی په هر څه باندې طاقت او قدرت لرونکی المال والبنون دا مال او دا زامن چې دي زینت الحیات الدنیا دا خواهش د موجوده ژوند دی والباقیات الصالحات او هغه باقی پاتې کېدونه چې ښه عملونه دي خیر غوره دی عند ربک ستا د رب باندې ثوابا د بدلې په لحاظ وخیر عملا او غوره دی د امید په لحاظ د هغې په باره کې امید ساته چې که خیر دا کار مې کړی الله تعالی به د اجر راکوي باقیات صالحات نه مراد هم هغه صدقه جاریه ده صالح اولاد دی علم دی چاته څه فایده رسولي څه داسې کار دی کړی چې ستا د مرګ نه بعد هغه
یا داسې ذکر او اذکار. یو حدیث کې پکې دا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دام پکې شامل دي، هر نیکی پکې شامل. بل وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب، او نه دا د موجوده ژوند د دنیا دا موجوده ژوند الا لهو ولعب مگر لوب دی او ټوکې دی. لهو ځان مشغوله ولي، ولعب او لوب دی. څه مطلب دی چې لوب او ټوکې نه به مطلب دی؟ نو قران خو به مطلب نه دی. نو لوب او ټوکې څه مطلب؟ وای لوب او ټوکې ورته په دوه وجو وایي. یو ته په دې وجه وایي چې لوب او ټوکې مستقل کار نه یا عارضي کار. خلق د یو سنجیده کار نه ستړی شي، وای راځه لکه لکشاب بچ ته غب مپو لګو، لګ بسازات کو، لګ بده ماجیګر کې لګ لوب وکړو. اوس دا خبره چې ټول عمر به سره لوب کوي، نو دا خو زمونږ د زمانه د خلکو په ذهن کې دا خناس او دا بیماری ناشته ده. پوهیږي په خبره باندې. اوس به بیا وایي چې دا څنګه مثالونه وایي. پوهیږي زه په دې غاړو پوهیږم نه په دې کرکټ باندې. دا ته زما کم یعنی زه په ځان پوهول نه غواړم، کني زه په ډیرو داسې خبرې شته چې نه هغه ډېرې ګرانې وي، خو ما په ځان پوهول غوښتل نه ځان خو په دې شي زه یعنی آرام که په دې پوهېږم چې دا څنګه یې وګټل او څنګه یې وبېلله، په دې شي بالکل نه پوهېږم. ځکه زه په ځان پوهوم نه. ما الله تعالی نه دا دعا غوښتې چې خدای بې مطلبه شی ما ته مه ښایه. نو دغه بې مطلبه شی بس الله تعالی ما دا دعا قبوله کړې. نو دې ملګرو چې ډېر زیات پیدا شي که نه زه یم یاره شکر دی، زه په دې رنځ خدای نه مخته کړی. رنځ تاسو پېژنئ؟ رنځ نه څه ته وایي؟ دی خدای دې وایي د الله په رنځ اخته کا. دا خلک یو بل ته خیرېږي که نه کوي؟ نو زه یم که څوک په دې رنځ اخته وي که نه، رنځ خو پېژنئ که نه رنځ وایي دونه رنځونه وشو. نو زه یم دغه رنځ باندې زه نه یم اخته. که څوک په رنځ اخته وي هغه به پوهېږي، خو زه په رنځ نه یم اخته. نو دا لوبې دا اوس رنځ دی که نه، بیماري ده که نه کنی. نو لوب هم څه کار دی چې لوب رسولی هلکه د څه کار دا صرف لوبغاړی دی، بس د لوبه کار دی. هلکه لوبه کار نه وي. کار خو هغه وي چې هغه څه کار وي چې ته څه د سړیتوب د څه عقل د څه پوهې نه. یو په دې وجه د دنیا عارضي ده چې لوبې او ټوکې عارضي شی دی. سنجیده خلک ټول عمر لوبې نه کوي، هغه سنجیده کارونه وکړي چې بیا د هغې نه ستړي شي، یو ساعت لوبې ټوکې وکړي، بس په هغې خپل هغه سوچ بدل را بدل کړي او هغه انرژي بیرته بحال شي، بیا خپل کار تازه شي ورته. دویم په دې معنا باندې دا لوبې سړی ځان ته ډېر متوجه کوي. که ته وګورې ته په لار روان یې څوک لوبې کوي که نه یا ټوکې کوي، نو هسې ورته سړی ورته متوجه. دا په دې لاره خلک روان دي بازار ته سودا لتلي، هلته مداري کله میلو ورته وایي که څه ورته یا شی مار او هغه نولې. نو ښه سنجیده کسان مو هغه به ورته ودرېږي. لکه تاسو دلته څه کوئ پوهېږې په پښتو باندې هغه میلو د نولي او د مار جګړې ته. نو هغه مطلب هم هغه په هغه جګړه کې مطلب نه، هغه خپل دغه مغیر راجمع کړي، څه ملغوبه غوندې څه ماجون غوندې راجمع کړي، په خلکو خرڅوي. خدای ورته ودرېږي، هغه څه ټوکې موقې شروع کړي، یا په بل ځای کې لار کې ته روان یې نو بس سړی فوراً ضروري کار به یې خو چې ګوري هغه ته به وړوکی به په کار پسې ولېږي، ته به په انتظار یې دی به راشي یاره زه هلته هغه لوبې ته لږ ودرېدم. نو لوبه دې ته وایي چې سړی ځان ته راکاږي. نو دا دنیا داسې شی دی چې دې ته ګورې، دې کې یو چمک دی، په دې کې یو کشش دی، دا ځان ته راښکل کوي. خو څنګه چې ته سنجیده کار له روان یې نو دې تماشې نه رالېږلی، نو هسې نه چې ته په لاره کې تماشې شروع کړي. نو الله تعالی وایي ګوره دا لوبې ټوکې دي، ته د یو کار دپاره چا رالېږلی ما رالېږلی دې دنیا ته، هغه کار له زور لګوه، ته په دې لاره کې تماشو ته دې غوږ کېښود. داسې کوي. په دې وجه ورته وایي لهو ولعب. وان الدار الاخرة او د آخرت کور چې دی لهي الحیوان، دا همیشه د ژوند دپاره دی، همیشه د ژوند کور دی. لو کانوا یعلمون، که دا خلک پوهېدی نو بیا به داسې نه کولی. زین للذین کفروا الحیات الدنیا، ښایسته شوی دی کافرانو ته دا موجوده ژوند. ویسخرون من الذین آمنوا، او خاندي په کسانو پورې چې ایماندار دي. والذین اتقوا، او کسان چې د الله نه یریږي. فوقهم، د دې نه به د پاسې په مرتبه کې او په ځای نه به د پاسې جنت د پاسه دی او جهنم لاندې دی. یوم القیامت، د قیامت په ورځ پاتې شو دا روزي ډېره او لږه، نو که دې له روزي ډېره میلاو شوي دا د دې خبرې ثبوت نه دی، دا د خدای خوښ دي. حاجي میخه ډېره ګیا خوري او که نه بیزه، میخه ډېره خوري که بیزه، نو څه مطلب چې میخه د خدای خوښه ده او بیزه یې بدې شي؟ ځکه چې میخه ډېره خوري او بیزه کم خوري.
نه دا وجه خو نه ده ډېر او لږ خوراک چې دی دا د خوښې ناخوښې خبره نه ده بس د الله تعالی تقسیم کله چاله ورکوي روزي بې حسابه یعنې ډېره فاما من طغى اوس دنیا اسه نه چې بالکل پرې دی ولته ولا ورکي نه د آخرت ته مقابله کې مالا او حلاله چی نه دا د مؤمن د پاره خلا پکار بستا راشي او استاد مرګره په پکار راشي د دین په پکار راشي خود دې بنده ما جوړېګا دې کې اعتدال کوا فاما من طغى اسوق چې هغه سرکشي شروع کړه او اثر الحیات الدنیا او غره کدا موجوده ژوند د آخرت په مقابله کې فان الجحیم هي المأوى جهنم د اوسېدو ځای دی اعاذنا الله من ذلک بل آیت دا دنیا دومره بیکاره نه ده چې ته بیا ماشومان لور کې وغه فزول ځای کې به وقفان له مور کوي دې باندې ژوند تیریږي حلاله دنیا دا استاد ژوند تیرېدو ذریعہ ده نو بنده مجوړېږي خدا سم مکه چې بالکل ځای کوما ولا تؤتوا السفهاء اموالكم ومور کوي قمقلان تخپل مالنا التي اعمالنا جعل الله لكم قياما چې الله ګرځول استاسو د پاره د گزاران ذریعہ ورزقوهم فيها ودي د فکر روزي ور کوي وکسوهم او جامع ولا ور کوي وقولوا لهم قولا معروفا او وای دې ته خبره مناسبه چې دا ستا مال له خیر دې ته په نه پويږي زید له ساتم بیا مال او دولت داسې د عزت شي نه دی چې د چا سره دین او به عزت منی او چې چا سره نشته نو به عزت ای ها البته چې چا سره مال له او هغه د غیر د الله د رضا کار واغست نو دا به پکار راشي چې دا چا اولاد دی او دا غي بهتر تربیت کو نو دا به پکار راشي نو پته ولګی دا چې اصل چلی پاګه استعمال کې دی او پاګه امتحان کې په کامیابی کې اصل مسله ده وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى او ندستاسو مالونه او نستاسو اولاد غشه چې تاسو نزدیک مونږ ته نزدیک ول الا من عمل سوا دا چانه چې ایمان وروړي وعمل صالحا او عمل کی یعنی دا مال په طریقه وګټي او په طریقه استعمال کی دا اولاد د خ مقصد د پاره د الله نه وغواړي او به د خ مقصد د پاره د تربیته کی نو دا به ول فائدہ ورکړي فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا دا کسان دي د پاره د چند د بدلی دي د عمل په وجه وهم فی الغرفات امنون او دی په پوچتو بنگلو کې په امن وسی الله دې موږ نصیب کړي من کان یرید العاجله صرف دنیا مغواړه دنیا او آخرت دواړه غواړه من کان یرید العاجله سوچ نغد دنیا غواړي نو عجلنا له فیها ما نشاء لمن نريد موږ بنقد ورکو دلا په دې دنیا کې هغه څه چې مونږه غواړو او هغه چاله چې مونږه غواړو ضروري نه دي سمره غواړي نو امر ولا ورکوم دا به وي الله وي فیصله کو ثم جعلنا له جهنم بیا به مقرر کوم د لپاره دوزخ یصلاها چې ورتبن نوزي مذموما چې د بد بیانېږي مدحورا دی به شړلې شوی ومن اراد الاخرته او څوک چې اراده لري د اخرت وسعى لها سعيها او کوشش کوي دا غیر لپاره مناسب کوشش صرف په غختو کار نه کیږي چې خدای پاک آخرت او جنت زما سره د طالب علم یو مرګرو چې ما شتن موږ به مونږ وکړو کنه نو کمره کې به یو کمره کې ناش نو هغه ما ته ویل کته نه یو تاسو کو ما نه ډېر مشرم ما وای دا علم چې وتا ته یا ما ته ملاویږي دا خبره یقیني ده کدا ګماني ده ما وای دا ګمان ده کې دې شملاو شي کې دې شملاو نشي او وای دا خوب خو مال یقیني راغله به مال خوب یقیني راغله او دا علم ځونی دی یا به ملاویږي یا به نه ملاویږي او هغه سره قمقل نه دی چې یقیني پری دی او ګماني دی وې زه خو نه ودو شم ته په ګمانونو پسې ګرځم پرېږه به خبردار هغه منطقو ارش به ماته دا وې خوب یقیني دی او علم ځونی دی یا به ملاویږي او یا به نه ملاویږي او مال یقینا خوب راغله نو زه خو هغه یقیني شی په ګماني شي نه پرېدا او ته ګرځه په ګمانو نه پسې دا و د دې منطق جواب به څه کېدا تاسو له جواب درځي نو بس دا چل خجی ومن اراد الاخرته نو اسیم په دې आवाज نه کیږي چې بیا به سم لاسونه بیا دعا وکړه خدای پاک علم خوراکه کا علم خوراک علم څنګه درکې څنګه درکې دا خدای الله خو خلق وای ما عادت دا نه ده عادت دا ده چې ته بسکه ثلاث خپې به خزه
وسعى لها سعيها او کوشش کی د اخرت د پاره چې څنګه کوشش مناسب دی او هو مؤمن او د ایمانداری اولئک کان سعیهم مشکورا نو دا کسانو دا کوشش قبول لري الله په دربار کې. بل من عمل صالحا من ذکر او انثى د عمل صالح د نر او د ښځې فرق نشته. الله تعالی په دې ورچاله عمل بدله کم نه ورکړي چې ته ښځه وي او دل ډیر ورکم دی سړی ولې دا د سړی په خپل خوخه سړی پیدا دی. تاسو کې کوم یو سړي درخواست ورکړي چې خدای ما سړی پیدا کړي؟ موږ درخواست نه ورکړو، موږ ته خبر نه ودان چې الله څوک سړی پیدا کول هغه سړی پیدا کړو او چې څوک ښځه پیدا کول هغه ښځه پیدا کړي. نو ځینې خلک په دې خپای. ما نه بعد شاګردانو چاته پوښتنه کو وی چې فرض کوم په دې خپای چې موږ ولې خدای ښځه پیدا کړی نو ته بر دې څه جواب وکړي؟ نو مې زم په دې خپای ما چې ولې صحابي نه پیدا کولم نو زمار دې به څوک جواب کوي. وی چې مې چې ته دا څه وې چې زه په دې خپای ما چې ولې ښځه پیدا کړې ما زه به سړی پیدا کړې وې نو زه ما چې دا یو لاک او شل زره نه زیات صحابه نه یو به پکې زم صحابي پیدا کړې وې کنه زه په دې زمانہ کې ولې پیدا کولم؟ نو زما کوم دا کېله د زما دې کېله جواب تر هغه ستاره دې کېله جواب څه درته نو د الله تعالی خو خدای پوهیږي. من ها البته دا چې د عمل بدله ده په دې وجه کم نه درکې چې ته سړی او دا ښځه ده او ته ښځه او دا سړی نه سړی له په دې وجه زیات نه ورکې چې دا سړی او ښځه له په دې وجه کم نه ورکې چې دا کدا وینو بیا به دې ګیله کولې پاتې شو دغه ګیله نو دا ګیله خو بیا د هر چا دي. خجی من عمل صالحا چا چې عمل کو من ذکر او انثى چې نر یو که خزی وهو مؤمن خو چې ایمانداری فرنحینه حیاتا طیبه من بدل بهترین ژوند ورکو. بهترین ژوند دې ته نه وایي چې ډوډۍ پکې ډېرې او پیسې پکې ډېرې. بهترین ژوند دې ته وایي چې د سړیتوب د انسانیت د زړه سکون پکې او د زړه سکون او اطمینان د الله تعالی په یاد کې دی. د یورپیانو نه تاسو کوي کنه دې ته د زړه سکون شته نه مال او دولت په وجه. ولنجزينهم اجرهم ومن بدلك بركو دي لدي عملون باحسن ما كانوا يعملون بهتره طریقه دي عمل پکړو. فاذا قضيتم مناسككم بیا وسوي خلق دوه قسم لري یو صرف دنیا غواړي او بل دنیا او آخرت دواړه غواړي نه ته دواړه غواړه. فاذا قضيتم مناسككم چې کله د حج کارونه پوره کې نه پمنا کې فذكروا الله كذكركم آباءكم یادوي الله تعالی څنګه چې من پلاران یادول په خوا به د پلارانو صفاتونه کول او اشد ذکر بلکې راغیدم ډیر زیات یادوي الله. فمن الناس خلق بیا دوه قسم دي من ځنه پکې هغه دی یقول چې وای ربنا اتنا فی الدنيا خدای مال چې سراکه په دنیا کې راکې وما له فی الاخره من خلاق او نو دا غره په آخرت کې څه حصہ نو چې هلته صرف دنیا غواړي او بیا راشي کنه او پیسې وسره ډېری خلک ویره د جشه د ایمان سوال منظور شو. نو ایمان دولت ته وای ایمان سوال منظور شو پیسې وسره ډېری شو. ومنهم من يقول او ځنه پکې هغه دي چې وای ربنا آتنا فی الدنيا حسنه الله تعالی مونږ راکې په دنیا کې خو او فی الاخره حسنه او په آخرت کې خو او خو الله تعالی پیژنې چې خسدي نو دنیا هم غواړه او آخرت هم غواړه. وقنا عذاب النار وبچ کې موږ د عذاب د دوزخ نه. اولئک لهم نصیب مما کسبوا دا کسان دي چې د به حصہ ملاويږي د دې عمل والله سریع الحساب والله ذو حساب کوونکی چې کله اراده وکي. بل من کان یرید ثواب الدنيا سوچ د الله نه د دنیا بدلی غواړي نو دا به وقوف دي چې صرف دنیا ته غواړي ولی ځکه چې فعند الله ثواب الدنيا والآخره دا الله سره خو بدلی د دنیا هم دی او د آخرت هم دی. نو ته د آخرت غوړې نه غواړې د دنیا ته غواړه او د آخرت هم ته غواړه د دې دنیا را نه غواړه دنیا هم غواړه او آخرت هم غواړه. وکان الله سميعا بصيرا او د الله تعالی اوریدونکو ولیدونکو. واخر دعوانا الحمد لله ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه